اوس په د مسافرو پاسپورټونه چې دي دا به نه رغېږي. کم کسان چې په بهر ملکونو کې دي او هغه ځانه د پاسپورټ دپاره اپلای کوي نو د هغه کسانو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي ځکه حکومت چې دی یو نوی قانون جوړ کړی د هغې قانون په تور باندې چې کم کسان د ملک نه بهر دي او هغه هلته کې د پاسپورټ دپاره اپلای کوي نو د هغو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي. په دې ویډیو کې په تفصیل پوه کوم چې د کومو کسانو پاسپورټونه به نه رغېږي او د کومو کسانو پاسپورټونه چې دي دا به رغېږي. بل لا ستاسو به هلته کې رشته داري یا به یو ورور یا به یو پلاري یا به دغه شانتې ملګري نو دا ویډیو چې دا مخکې شیر کوي چې هغو ته ورورسي چې هغو ته پته ولګي چې هغه هم دا غلطي ونه کړي. که دا غلطي هغو وکړه نو د هغو پاسپورټونه چې دي دا به نه رغېږي. کومو کسانو دا غلطي کړې نو د هغو پاسپورټ خو الریډي چې دی دا به نه جوړېږي او که په راتلونکي وخت کې به دې قانون کې څه بدلي راوستله هغې باندې به بیا موږ ویډیو چې دا به جوړو. خو حالن سات چې دی دا نوی قانون جوړ کړی چې کم کسان به بهر ملکونو کې مسافر دي نو د هغو پاسپورټونه چې دي دا به نه رغېږي. د هغه کسانو به نه رغېږي کومو کسانو چې خپل پاسپورټ سره کړی یا خپل پاسپورټ گزار کړی یا خپل پاسپورټ ورک کو لکه په هره طریقه د هغو پاسپورټ چې دی د هغو نه ورک شو او هغه د بل پاسپورټ دپاره اپلای کوي نو د دې پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي. دا حکومت چې دی دا نوی قانون نقل کړی او دا زیاتر د هغه کسانو دپاره دی کم کسان چې یورپ ملکونو ته ځي. تاسو به یې اکثر هغه بارډر چې دی دا پار کوي نو د دې سره پاسپورټ چې دی دا اکثر په جیب کې کله چې دا ځای پولیس ونیسي نو دی اکثر یا خپل پاسپورټ چې دی گزار کړي یا خپل پاسپورټ چې دی په لاره باندې سره کې یا ملک ته لاړ شي هلته کې خپل پاسپورټ چې دی دا ورک کړي نو بیا به ستاسو په هغه ملک په ایمبیسۍ کې چې دی ستاسو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي. لکه کومو کسانو پاسپورټ ورک شو یا سره شو یا په هره طریقه باندې د خپل پاسپورټ ورک او د دوباره د خپل پاسپورټ لپاره اپلای کوي نو ستاسو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي او د دغه کسانو لپاره چې دی دا قانون جوړ شوی دی چې د هغو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي. ځینې کسان به دا خبره کوي چې موږ په ویزه باندې تللی او زموږ نه پاسپورټ ورک شي نو موږ به چل کوو زموږ پاسپورټ چې دی دا به هم نه رغېږي ځکه ځینې په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په دغه ملکونو کې دي. نو کم کسان چې په ویزه باندې تلي او په هوایي جهاز کې هلته کې تلي نو د دغه کسانو پاسپورټونه چې دي دا به رغېږي. چې ستاسو په پاسپورټ باندې ویزه لګېدلي او ستاسو نه پاسپورټ ورک شو یا سره شو یا بل څه شو نو جرمانه به باندې لګي خو پاسپورټ چې دی دا به ستاسو رغېږي. خو کومو کسانو چې خپل پاسپورټ لکه په لاره گزار کړی او بارډر یې پار کړي لکه په صحیح طریقه باندې نه تلي په غلطه طریقه باندې تلي نو د هغه کسانو پاسپورټونه چې دي دا به نه رغېږي او دا حکومت چې دی دا نوی قانون جوړ کړی. په دې باندې ډېرو کسانو چې دی ویډیوګانې جوړ کړي خو ځینې کسان چې دي په دې تفصیل نه دي پوه. کم کسان چې یورپ ته ځي نو هغه دا غلطي ډېره زیاته کوي چې هغو خپل پاسپورټ چې دی یا گزاري او یا خپل پاسپورټ چې دی هلته سري کړي نو د دې د وجې نه چې دی هغو دا قانون نقل کړی چې کم کسان په دغه ملکونو کې او هلته کې هغه د پاسپورټ دپاره اپلای کوي په ایمبیسۍ کې نو د هغو پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي. حکم چې د سعودي دوبۍ په عربو ممالکو کې دي یا په یورپ کې دي خو هلته کې په ویزه باندې تلي او د هغو نه هلته کې پاسپورټ ورک شو یا په پاسپورټ کې څه مسله راغله نو د هغو پاسپورټونه چې دي دا به رغېږي. خو کومو کسانو چې بارډر یې پار کړي بارډر او په بارډرو باندې تلي او خپل پاسپورټ ورک کو یا یې سرې کړو ځکه د حکومت ملک نه چې دی په صحیح طریقه باندې نه تلي په بارډرو باندې تلي نو د هغې کسانو پاسپورټونه چې دي هغه به هلته کې نه ایشو کېږي. نو کوشش کوئ چې کم کسان که اوس هم ځي یورپ ته ځي یا تلي نو کوشش دا وکړئ چې خپل پاسپورټونه چې دي دا له ځان سره محفوظ ساتئ. که دغه شانتې تاسو خپل پاسپورټونه گزار کړل یا یې سرې کړل نو ستاسو دغه پاسپورټ چې دی دا به نه رغېږي او دا د حکومت د طرفه یو نوی قانون چې دی دا جوړ شوی دی.